بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون درنو مینوالو کتونکو السلام علیکم. زه یم سنگر خان، باور لرم چې روغ جوړ به یې او خوشحاله به یې. ګرانو کتونکو، دا وخت د چارسدې ضلعې د تورنګزو په کلي کې موجود یم. پرون بله ورځ د شپې چې دغه کومه واقعه شوې ده، افسوسناکه واقعه ده، او یقینا چې چاته هم دغه پیغام رسېدلی دی، هغه که په پاکستان کې دننه دي که د پاکستان نه په بهر دنیا کې دي، نو د هغوی زړه غمجن شوی دی او د خفګان سره مخ شوي دي. په دغه افسوسناکه واقعه کې د یو کور 15 غړي چې په هغې کې ښځه او خاوند او د هغوی 3 ماشومان شهیدان شوي دي. او دغه واقعه د ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول چې کوم بلډینګ دی، نو هغه د دغه طوفان له وجې نه راغلی دی، پرېوتی دی او لاندې دغه ځای کې کور و، د هغه کور په چت باندې راغلی دی او په دغه کې دغه د خاندان دغه غړي شهیدان شوي دي. نو هغه ځای کې ناست یم، د شهید ساجد علي رور را سره ناست دی، امجد علي، او د هغه د کلي نور کسان دي، ډاکټر مدثر شاه صاحب دی. د هغوی نه معلومات کوو د دغې واقعه په حوالې سره. امجد علي صاحب زموږ کتونکو ته دا ووایئ چې دغه واقعه څه وخت وشوه د شپې؟ السلام علیکم. جی دا واقعیا د شپې 10 منټه کم 10 بجې وي چې طوفان راغی او دوی ته بار شیشې میشې وې هغې کوټې ته دننه کړې او دا وړې کوټې ته دننه کړه چې دوی کوټې ته دننه شنو. د سکول د پردوال په دوی باندې کمرې باندې راغی. دوی سره خوا کې زموږ یو بله کمره وه، هغې ته هم واړو، نو هغې نه هغه واړه بار راوتي وو او دوی دننه وو. نو په پردوال چې را پرېوته نو دوی اړو څخه جوړ نه کړو، نو دوی پکې ګیر شو. نو بس بیا خو زه خو سمدستي ورننوتم، مار ته مې لر کړل او کور والا او د بل ورور مې چغې مغې شروع کړل، ګاونډ خلک چې رالي نو به دوی بیا میډیا له هم ورکړي دغه، نو بیا کسان مسان چې رالي نو دوی هم ته راوښکلو، نو بس چې راوښکل نو ټول بس ختم وو. ورور مې لږ ګزاره کوله، د هغه ساعت کې جمدی وو، بس چې څنګه هم له خاورو نه رابرګه بس بېهوشه شو. همدغه وخت یې ساه ورکړه؟ نو دې هسپتال پورې زما په خیال ټیټ وو، زه خو هسپتال ته وتلم، زه هغه نور ما راوښکلو، په دې هغه والا راغی امبولانس والا، هغوی یوړه. نو چې دا نور هم راوښکل نو بیا ایس ایچ او صاحب هم راغلي، دوی هغه یو ماشوم ایس ایچ او صاحب په خپلو لاسو راوښکه، دغه کومه چې مشره یې وه هغه سوري پاتې وه، نو هغه غېږ کې ونیو او امبولانس کې یې واچوله. نو هغه یوړه، ورسره یو ماشومه د 10 کالو وه، ولې دا بل ماشوم چې دی د 8 کالو، دا لږ و، دا لږ و، او دغه بله ماشومه چې ده د 8 میاشتو وه. 3 ماشومان وو او مور او پلار وو. نو دا ټول په دغه یو کمره کې ګیر شو د سکول. دغه راپاره دې راپاره ما مخکې میډیا والا راوستو، دوی له ما دغه کړو ټول ګراوند کې چې دی را دې اوبه ولاړ دي، زموږ کور ته هم چې اوبه راوځي، دې خوا لار ته هم چې اوبه راوځي، خو چا پرې نه ایکشن نه دی اخیستی، صرف ناظم دونه وکړه چې دغه رب کې لږه ټپۍ مپۍ وکړه، نو هغه اوبه لږې ښکته شو، خو سکول نه اوبه اوس هم نه وځي، نو دغه نه موږ ته ډېر لوی تکلیف دی. امجد علي دا راته ووایه چې دا ویلی کېږي داسې چې دا پردوال چې کوم و دا د مخکې نه په دې کې کریکس راغلي وو یا دا مطلب د بدحالۍ سره مخ و، نو د دغې حوالې سره داسې هم ویلی کېږي چې تاسو یا ستاسو ورور ساجد هغه حکومتي چارواکو ته ویلي هم وو، دا خبرې د هغوی په نوټس کې راوستې هم وه چې یاره د دې څه بندوبست وکړلی شي. آیا دې خبره کې صداقت څومره دی او که داسې شوي وي نو حکومت په دې باندې څه عمل درآمد ولې ونه کړو؟ جی مونږ خو دغه باره کې لکه د اوبو باره کې درخواست ورکړی، حکومت ته مونږ ورکړی، په میډیا هم مونږ چلولي دي، هر څه هم کړي. مدثر شاه صاحب دا راته ووایي چې د ساجد علي تا سره ډېر زیات نږدې تعلق و، نو د دغې نه مخکې چې څه دغه شوی و، څه فوتګي شوې وه او په هغې کې ډېر زیات هغه مصروف و، دغې لمحو باره کې راته څه ووایه. د دوی کې یو مړی شو، دې خوا موږ ورته جلو وایو د سورنګان، هغې کې د دوی خپل رشته دار د ماما زوی وفات شو، بیا یې په 2مه ورځ مامي وفات شوه، او دوی هم په دغه ورځ د جمعې
دغه ورځ کې شپه کې هغې وفات شو. نو د جمعې په شپه باندې چې مونږ جي دلته زمونږ په دې کلي کې یو بل مړی شو، زما ورور او د ده دا ورور او زما ورور دوی لاړل لایټینګ سیسټم یې یوړو، 9 بجې جنازه وه. او هغه جنازه چې کوم ده نو دوی وکړه او هغې ته یې لایټینګ انتظام وکړو. واپس چې مونږ رالو ده ته ما لاوې وختي راشه، د مونږ وخت له ځان راورسوه چې دوی څنګه رالو. مونږ چې واپس جومات نه راتلو تپوس مې وکړه، ما یې څه شو هلکانو؟ هغې خو بلې جنازې لوټې دي. دې تللی و خدای شته دی د دغه کې بله جنازه وه په عثمان روډ. دوی دواړه تللي وو او سره د ستړیوالي هلته هم رسېدلي. بیا دوی ته دا بله پوتلي وشوه، مامي هم مړه شوې وه. بیا هلته هغه شپه دغه کړه، بیا د ورځې د هغې جنازه وشوه. ماښام بیا دوی راغلي وو، نو چې دوی کور کې نو ډېر زیات ستړی وو. هلته هغې له اوبو موټر هم سم کړو، هغې ته انتظام هر څه وکړل او ورته یې ویل چې زه کور ته ځم او چې زه لږ ارام وکړم، ډېر زیات ستړی یم، څویمه ورځ ده چې بیخي دغه نشته. نو خپل ځان باندې بیا ډېرې زیاتې سختې تېرولې، خو د بل خدمت به یې کوو. یو ډېر خدمتي او د خدمت د جذبې نه ډېر سرشار انسان. ګرانو کتونکو، دا وخت را سره د دې محلې په کوم ځای کې چې را پیښه شوې ده د هغې یو بل مشر ناست دی، راحت شاه صاحب و. د هغوی نه د دې پیښې په حوالې سره څه معلومات ترلاسه کوو. راحت شاه صاحب زموږ کتونکو ته دا ووایي چې تاسو په خپله باندې څه محسوسه کړل په دغه ورځ باندې. من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم. د دې نه چې دا محسوسه کړه چې دا څه نقصان مونږ ته وشو، نو دا مونږ ته ټیک ته د الله د اړخه ده او د بې احتیاطۍ د اړخه وشو. که چېرې فرض کړه مونږ دا درخواستونه ورکړي ډي پي او ته، کمیشنر ته، په دې کې زما دا ټول ملګري ګواه دي. نو مونږ د بنیاد غم کولو چې د بنیاد غم څه کوي چې یاره دا مونږ باندې د سکول دا کوټې را نه شي. نو هغه کوټې په ځای پاتې شو، بره پردوال را وغورځېده. نو که دا چونکې دوی د دې مخنیوي کړې وي د دې آبادۍ او دې ټیک کړې وي، نو زه یم چې انشاءالله مونږ ته به دا مسله نه وای راغلې. د هغې نه بعد تاسو وګورئ پرون کمیشنر صاحب مونږ هم راغلي وو، د دې دا کمرې وکتې دا چیتې پاتې شوي دي. څنګه چې بهر باران کېږي دغه شانتې په کمرو کې دننه بهاران کېږي. تاسو په خدای یقین وکړئ چې څنګه بار سیلابي دغه شان په سکول کې سیلابي. په دې کې چې زما د دې کلي خویندې میندې تور سرې څوک پکې نوکران هم دي، څو هر ځای چې دي. نو مهرباني دې وکړئ چې مونږ دا څو کاله د 10 کالو نه مخکې مونږ دا بیانونه کوو، خو تاسو چې په خدای یقین وکړئ راشي وخان او پرېږده خان وکړي او بیا قانوني طور پر په ایمان کې یو تپوس دې ځای کې بل کومه چې دا دیوال چې کوم را پریوتی دی په دې باندې، نو تاسو دا ګڼئ چې یاره دا د دې هغه چې کوم کنسټرکشن و په هغې کې داسې میټیریل استعمال شوي دي چې کمزوري وو، د هغې وجه وه که نه بس یو حادثه وه؟ بالکل جي، دا جي هغه ټایم کې شوی چې یو مزدور ما سره میلو شو چې د هغه نوم حسیب و، د ریمېرې علاقې و. نو په هغه ټایم کې د مزدور دیاړي 45 روپۍ وه. هغه 45 روپۍ په دیاړۍ کې د پرون بیان میډیا والا له ورکړی دی چې په 15 ګاډو باندې په دې سکول کې مونږ یو بورې سیمټ اچولي دي. پوه شوې؟ نو تاسو دې نه دا سوچ او فکر وکړئ جي چې په 15 ګاډو باندې یو سړی یو بورې نو هغې به څه مضبوطوالي هېڅ هم نه. نو که په دې کې دې پیلرې ورکړې وې، دې کې سهونه ورکړي نه، پیلرې نشته جي. دویم دا ډېره ناشنا خبره ده چې دا یعنې د دویم چت دی د دې او په هغې کې پیلرې نه وي، 9 انچه دیوال او پیلرې هم پکې نه وي. دا ډېره حیرانتیا خبره ده. زه ټولو ته دا وایم زه ستاسو د میډیا والا هم شکریه ادا کوم، د سر ګلونه یې، او زه د خدای نه امید دا کوم چې دغه شان میډیا والا ښه ده چې زمونږ فریاد صرف دوی اوري. زمونږ فریاد نه پیرې نه ایمنې نو سیاسي خلک خپلې لمبرې جي جوړوي، یو ترې مخکې شي بل ترې وروسته شي او مونږ وغولوي. اخوا چې په دې وجه باندې چې مونږ سټریک کوو، په دې وجه باندې مونږ د سکول ته تاله والا مونږ د مالت خلکو خو دا SCP زمونږ یو کمیټي ده تورمزو جوړه شوې ده. نو چونکې هغوی د ووایي چې یاره دا راشه مطلب مونږ مولد چې 3 ورځې ورکړې دی، نو خیر دی کې تاسو هېڅ قسم ته مه کوئ او مونږ د دې کلي خلک یو مشران یو. خو په دغه ټایم کې د دوی خاطر ما ځکه وکړو چې مونږ ورته زمونږ بلال دی دلته خوا کې پورې هغه ورته ټلیفون وجلي پریز ته کړې، هغه ټولو د کمیټۍ والا ته ویلي او ما له په 15 منټو کې دا ټول را رسېدلي دي. نو سرجي بل دا یو ریکویسټ دی چې مونږ 1122 والا ته اطلاع کړې ده. ډېر افسوسناک خبره دا ده چې ما سره بلچې نه وې،
ما سره سسکوره نه وه او زما د کلي دا خلک زما د ګاونډ دا خلک مونږ په دې روڼو باندې نښتي او په لاسونو باندې مونږ دا خاورې دغه کولې او دا خښتې دغه کولې او دا مونږ راویستې دي چې مونږ کله مریضه مړي راوویستله شهیدان مونږ جي راوویستله نو ما له ډبل 1 ډبل 2 والا رالو کړو زه افسوس زه دا کومه چې دا محکمې سره پاره جوړه کړې ده چې مونږ ته تپوس وکړو د مونږ هلکانو ورسره اختلافات او دغه کولو ما ته یې مه کوئ د دې دپاره خلک شته انشاءالله مونږ میډیا والا له ورکړو چې مونږ ته بیان واخیستي وي ولې زور او توفان وي زه پکې نشم راتلی نو دا خو د دې جواز نه دی تاسې داسې نه نو زیات کار مونږ ته مسله که دوی په ټایم باندې راغلي وي او زموږ دا مریضان په ټایم باندې دغه شوي نو انشاءالله زه یم چې کارونه خو خدای کوي خو چې انسان محنت او همت وکړي نو زه یم چې انشاءالله دغه شانتي وي او زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم او ډېره ډېره مننه خدای م خوشحاله او آباد ساته